دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلک تیاري وکړئ پښتنو راووځئ پښتنو په سیمه ییزه توګه به خبره نه کوې چې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتونخوا یم د قام خبره به کوو د ټول وطن خبره کوو محترمو نارې محترمو دا خبره د وطن خبره ده خبره د پښتنو خبره ده خبره زمونږ د ټولو شریکه خبره ده او دا په دې خاوره باندې د هغه وینه خبره ده چې په جبر باندې په ظلم باندې بې ګناه تویې کړلې دا د هغو اوښکو خبره ده چې د پښتنو مند یو د پښتنو خوند یو د پښتنو ماشومانو نه لا تر ننه ورځې پر اساسي دا د هغې بدبختیو خبره ده چې د ډالرو په جنګونو کې زما د وطن د بچو یې جسمونه ټکوړې ټکوړې کړل دا هغه ورځ زمونږ هیره نه ده چې په مینا بازار کې دماکه وشوه د پښتنو خوند یو مند یو لوڅ لوڅ ټکوړې ټکوړې جسمونه پراته وو زمونږ هغه ورځ هیره نه ده چې کله په تیرا کې ماشومان ټکوړې کړي وو په ای پی ایس کې ماشومان وژلي وو د سوات د دیر بونیر د ماندیو چغه اوس هم زمونږ په غوږونو کې ګرځي و محترمه وزیرستان یې ټول لوټې لوټې کړ د کویټه وکیلان یې په وینو ولمبول او لا یې په پښتنو ټاټر یخ نه شو او بیا یې نه څو ورځې اول یې په پولیس لاین کې د دغه خاورې په 100 نه زیات ځوانان شهیدان کړل موږ د پولیس لاین شهیدانو ته سلام کوو او د دوی کورنیو ته ویایو چې تاسو یوازې نه یئ دا زمونږ شریک غم دی دا په پولیس اټیک نه و د پولیس سره ذاتي دشمني نه وه دا د پښتنو سره چې کومه د تېرو 20 کالونو نه دشمني لګیا ده دا د هغې برخه وه په هغه وجه قتل کیږي په ترهګري باندې لږ د څو پوینټونه په غور واروئ خبره د اسلام وي نو په ټوله دنیا کې په چیلنج وایم چې په پښتنو نه زیات اسلام ته څوک هم احترام زیات نه لري زه ثبوت درکومه ته په پنجاب کې روژه خوره هېڅ نه درته وایي زما په پښتنو کې چې روژه خورې بیا ته به خپل حال ګورې نو څومره احترام لري ته که په بل ځای کې جماعت غیر آباد وي ها دلته جماعتونه آباد دي زمونږ علاقو کې کورونه د خټو دي خو جماعتونه مو پاخه جوړ کړي دي دا د اسلام نه دا د پښتنو سره جنګ دی محترمو د اسلام په نامه پښتانه څنګه وژني
د اسلام په نامه پښتانه ولې ولدي دومره خبره د پاکستانیت کوو چې کچېره دا د پاکستان مسله وي نو په اټک هغې خوا په دریا خان پل هغې خوا مونږ خو تر اوسه پورې نه ټارګېټ کیلینګ ولیده نه مو بتاخوري ولیده نه مو دماکې ولیدلې بیا یوازې پښتانه ولې ټارګېټ دي محترمو دا په دې خاوره باندې دا هیڅ جنګ نه دی والله دا د پاکستان د جرنیلانو د ډالرو جنګ دی دا د دوی د جیبونو جنګ دی اور ستا د وطن وینې یې تویې کړلې ځکه د جرنیلانو زمن په یورپ کې سبقونه تعلیمونه ایش و عشرت پې کوي دا چې کومې دوی ته دلته غیټې لګېږي دا د پښتنو د وینو په تناسب ورته لګېږي محترمو مونږ په دې خاوره باندې نور دې جنګ برداشت کولو ته تیار نه یو په هېڅ راته دا پاڅونونه دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلک تیاري وکړئ پښتنو راووځئ پښتنو په سیمه ییزه توګه به خبره نه کوې چې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتونخوا یم د قام خبره به کوو د ټول وطن خبره کوو د قبیلو خبره نه ده دا د علاقو خبره نه ده دا د یو ګوند خبره نه ده دا د یو تنظیم خبره نه ده دا به ټول په متحده په اتفاق او په اتحاد ورته راوځو زه په قسم درته وایم یو علاقه به هم په یوازې سر نه کي پوره یو قبیله به په یوازې سر نه کي پوره یو تنظیم به په یوازې سر نه کي پوره دا شریک جنګ دی په شریکه باندې وروځو او د باباګانو تاریخ به پرې ژوندی کوو دا پاسونونه لګیا دي دغه ریزلټ ته ښایم چې په آخر کې موږ څه کوو اوس په یو علاقه کې پسون دی بیا به راوځو احتجاج یو سیاسي لار ده هغه پوره کوو که یې نه ومنل ټول پښتانه راټولوو د پښتنو خپل عدالت به لګېږي مونږ ډېر ورته وویل چې ټروت کمیشن جوړ کا که دا یې نه جوړوي خپل عدالت لګوو په هغه عدالت کې د دغې پښتنو مشرانو که کومه سزا هم چاته کوم جرنیل ته کوم کمانډر ته واروله زه به په سر وم ټول کام به پسې ورکوو پښتنو ته د ریاست انصاف ورکړي که نه یې ورکوي موږ خپل عدالت خپله جرګه خپل لښکر جوړوو بیا یې اول نه خبروو چې بیا به په تورو اوبو منډې نه وهې بیا د په هېڅ صورت خلاصون نشته نو لحاظه د دې دپاره به د هر څه نه بلاتر د کام په سترګو خلکو ته ګورو څوک به په دې نه راټو چې ته د پلانکې قبیلې یې ته د پلانکې علاقې یې لا ته د پلانکې پارټۍ یې چې یو ځل پښتون دی که د کومې سیمې دی او که د کومې پارټۍ دی دا زما ورور دی زه د دغې وطن ملا ته هم غاړه ورکوم امید ته هم ورکوم د ټولو ګوندونو ټول هر هغه پښتون چې پښتون دی په پښتنو پسې اصلا نه ده راخیستې هغو ټولو ته به مونږ غاړه ورکوو وزما د کام ملا او د هر سیاسي ګوند سړیه چیرې رانه تللی یې کام د دلته پاتې دی راشه په خپله خاوره باندې په پښتنه قدمونه ورته ودرېږو بیا په دنیا کې هر قوت مونږ ته راپرېږدئ علي وزیر په دې نه دی نیولی چې هغه جرم کړی دی علي وزیر د پښتنو امن غوښتی دی کوم احسان الله احسان چې قتلونه کول نن رها دی ته ملګري د جی ایچ کیو خبره کوي جی ایچ کیو نه یو ځای بیا نشي پاتې چې پښتنو ته امن نه ورکوي دا هیله دا تمه دا چې پښتون یې د پښتون دشمن ونه کړي پښتون به دا تمه نه کوي چې زما پور ور پاتې دی نه به دشمن دا تمه کوي چې پور به را پاتې شي والله که یو ساس کوي وینه ورته معاف کړو والله که یو ساس کوي اوښکه ورته معاف کړو ستړي خو به نه وئ چمتو یئ وطن به ګټو د وطن نه به هر پردی او غاضب سړو ډېره مننه خوشحاله